زمونږه ستاسو د ژوند ګوره څه اعتبار نشته بے وفا زندگی دا ځان لپاره د آخرت لپاره څه وکړي یو سکند ګوره زمونږه ستاسو د ژوند ډېر قیمتي دی یو سکند یو لحظه یو لمحه دا زمونږه ستاسو دپاره ډېره اهمه ده. انسان به ارمان کوي چې کاش یو سکند راته میلاو شوی نو کتابونه لیکي پخوا چې به ملک الموت راته نو د انسانانو به لیدو ان یو انسان داسې و چې د ملک الموت سره لغونته کې نزدېکت جوړ کو د ملک الموت ته وی حضرت چې کله زما د مرګ وخت نږدې شي که نه وی ما ته به د مخکې نه اطلاع راکې چې زه د مرګ له ځان تیار کړم زه د مرګ له ځان تیار کړم ملک الموت به ته وی ټیک ده اطلاع به در کوم خبر به در کوم څه وخت تیر شو ملک الموت ورپسې اچانک رالی وی حضرت ستا د دنیا نه د رخصتۍ ټیم دی درنګ ساعت له د روح قبض کوم ملک الموت ته وایي ما خو تا ته ویلي چې ما له به خبر راکړې ما به خبرې زما چې کوم د ژوند اخرنۍ مرحلې دي د هغې نه مخکې به ما پویه کې ملک الموت ته وایي حضرت خفه کېږه ما تا ته اطلاع درکړې ده ما تا ته پیغام درلیږلی دی ما تا ته خبر کړی دی خو ته پې پوه شوی نه هغه ورته وایي حضرت څنګه خبر دې راکړی دی وی روزانه به ستا د محلې په مسجد کې اعلان کېده پلانکې وفات دی او په پلانکي ټیم یې جنازه ده ستا په محله کې ستا په کلي کې چې کوم نه هغه به اعلان کېده پلانکې وفات دی پلانکي ټیم کې جنازه ده وی دغه ستا دپاره لوی خبر و که نه د دې لوی پیغام به ستا دپاره بل زه څه درکړم چې دی وفات شو ورپسې کیدی شي ستا نمبر وي ورپسې کیدی شي ته ځې ورپسې کیدی شي ملک الموت ستا د کور میلمه شي نو رونو زمونږه ستاسو د ژوند ګوره څه اعتبار نشته بے وفا زندگی دا ځان لپاره د آخرت لپاره څه وکړي یو سکند ګوره زمونږه ستاسو د ژوند ډېر قیمتي دی یو سکند یو لحظه یو لمحه دا زمونږه ستاسو دپاره ډېره اهمه ده. انسان به ارمان کوي چې کاش یو سکند راته میلاو شوی نو کتابونه لیکي وایي شداد دا یو ظالم بادشاه تیر شوی و یو داسې ظالم و چې ده په دنیا کې ځان دپاره یو جنت تیار کړی ډېر مال یې وګټو چې کله هغه خپل جنت او خپل باغ تیار کو او ورلزی نو په دغه ټیم کې ملک الموت ته یو بوډا انسان په شکل کې رالی یو بوډا انسان په شکل کې رالی د دې شداد د اس هغه لګامې ونیسو دا شداد ورته په غرور او په تکبر کې وایي ای انسان تا ته پته نشته زه څوک یم ما څخه مال څومره دی زما طاقت نه نه خبر هغه ورته وایي حضرت خفه کېږه خو زما نوم چې بادشاهان واوري نو په بادشاهانو باندې ریږدندې ولګي هغه شدت په خندا شوی ښه ته وایي د خپل حال ته وګوره ته خو یو غریب کمزور انسان یې ستا څه حیثیت دی هغه ورته وایي حضرت وایي که زما نوم درته پته ولګي نه که نه وایي په تا به م ریږدندې ولګي شداد ورته وایي ووایه که نوم ستا ته څوک یې هغه ورته وایي حضرت زه ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام د الله له طرف نه راغلی یم ستا د روح قبض کولو دپاره شداد باندې ریږدندې ولګېدو کتابونه لیکي وایي داسې ریږدندې پې ولګېده چې د اس د ښکته راغدار شو رالی د ملک الموت په خپو کې پروت دی ورته وایي ما چې په ژوند کې څومره دا مال ګټلی دی دا هر څه واخله خو ما ته یو میاشت موقع راکړه یو میاشت راته موقع راکړه ځکه دومره خواري مې کړې ده دومره محنت مې کړی دی دومره ځان نه مې عالیشان محل او باغ تیار کړی دی په دې کې خو چې یو میاشت تېره کړم که نه ملک الموت ته وایي حضرت داسې نه کېږي 15 ردې وغوښتې وایي نه میلاویږي 20 ردې وغوښتې حتی چې یوې ردې له خبره راغله وایي یو ورځ هم نه میلاویږي ملک الموت ته وایي خیر دی یو 2-3 منټه خو راکړه که نه ملک الموت ورته وایي زما د قسم د الله په ذات باندې که دا تمامه دنیا راته مخې ته کېدي که نه وایي یو سکند درته موقع نشم درکولی د الله فیصله ده ښه ده یو سکند درته موقع نشم درکولی د الله فیصله ده ښه ده رونو زمونږه ستاسو د ژوند دا ګوره هېڅ پته نه لګي چې څه ټیم کې بس مرګ رالی نو بیا د چا په دعا باندې د چا په دوایۍ باندې د چا په بل څیز باندې هغه د مرګ وخت رستو کېږي نه اگر مرګ لہذا دغه زمونږه ستاسو ژوند چې مونږه تاسو د خپل آخرت د بهترۍ دپاره استعمال کو یو لحظه ګوره ډېره قیمتي ده یو منټ یو سکند ګوره دا زمونږه ستاسو د ژوند ډېر اهم دي
مونږه تاسو ته الله پته ولګي کنه چې کله د دې دنیا نزو او اخرنه زمونږه تاسو اوقاتي مونږ ته د خپل د ژوند هر یو سکند پته ولګي چې دا څومره اهم زما د پاره څومره اهم دی زما د پاره دا یو سکند یو منټ مونږه تاسو فضول تیرو مونږه تاسو په عباسو کې تیرو مونږه تاسو اسې چې کم نه حق خپل ژوند خلق په ټیم پاس کوم خلق په یرا دغه کو گپ شپ لگو خلق وی تغده وخلندو حالانکه زمونږه ستاسو دا ژوند ګوره ډېر قیمتي دی زمونږه ستاسو ژوند ګوره دومره ډېر هم نه دی چې مونږه تاسو چې کم ده هغه په فضولیاتو کې تیرو ښه رونو د خپل اخرت غم وکي د خپل قبر غم وکي د خپل حساب کتاب هغه کیفیت ځان ته مخې ته کوي چې الله به د ذری حساب را سره کوي د الله په مخ کې به ودرېږم هغه به رانه د هر یو څیز په باره کې تپوس کوي چې زمونږ ستاسو ذهن کې دا راشي الله دې موږ ته په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.